شي یو ډله راشي یو قانون جوړ کړي بل حکومت راشي هغه وي دغه قانون ترمیم کومه بل پکې کوم نو ګوره آئین دستور زموږ د پاکستان په سروره کې لیکلي دي چې حاکمیت په د الله او د رسول دي د الله او د رسول چې څومره قوانین دي هغې کې به هېڅ مسلک ملاحظت نشي کولی هغې کې به هېڅ څوک تبدیلي نشي کولی او چې دا کومه عامه قانون صادر کېږي دا په کومو امورو کې دي چې کوم کې نصوص ته شته کوم رایه د امام ته او د عبادو ته مفوض دي کوم امور انتظامیه دي او کوم د بیع او د شراء د احکاماتو سره چې کوم قرآن او سنت کې دي د هغې سره متعلق دي نو دا مطلق به خامخا کوي نو ګوره خامخا خلک نو دلته کې زموږ طالبان نور پکې تباه او برباد شي هلته ورته څه وایي قانون څه لپاره جوړوي قرآن او سنت خو شته که نه نو بس خلک هم په طرفک وشي الحاصل خلاصه د کلام څه شوه خلاصه د کلام دا شوه چې دلته کې څه ورته وایي ان الحکم الا لله خلک یې تباه او برباد کړل ګمراهان یې کړل خلک واقعي ان الحكم الا لله او دي عليه معاويه وكذا انا كتب لنا السنه الاولى فبعد حكم من اهله حكم من اهله دي تنقول دي بادشاہ او حكم مقرر کی دا قاضیان دي مقرر دي فیصله لګي ان تمره ساده کا دور پسې شمالانا صاحب قال ابو سعيد اشهد ان سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان عليا قد رحمه معه جبر الرجال الذين اتى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر مبارک نو پیشن وی کړي وا قال فنظرت به ومنهم من يلمزك في صدقاته او باندې په پیغمبر باندې الزام لګاو چې وی اعدل منهم من يلمزك في صدقات وګوره مناسبت دغه به څه شو پیغمبر مبارک سره وجلې دغه پیغمبر کې الزام ولګي کافر شو چې کافر شو دی وجلې شي لیکن تاریخ باندې القلب پرې خو یا دی وجنه خلک خپل مرګري وجلې هغه ورتاونه کا مولانا سے بعض چیزونه داسې په دې تاسو پوهې کما زموږ یو ځل په اسلامي درجه کونسل کې یو مسله پیښه شوه او هغې دا کوشش کوو چې موږ ووایو چې دا قادیان مرتد قادیان څه دي مرتد دا یو سازش و دا یو خطرناک سازش و هغه سازش یې دا و چې موږ به ووایو چې دا خو چې دا دې باندې اطلاق د مرتد دی او که بې نه کوي یو جنجال نه وکړي نو چا وایي مرتد دي چا وایي مرتد نه یو مسله جوړه شوه مقصد یې دا و چې دا مرتد دی خو واجب القتل او که مرتد دي بیا ولې واجب القتل که مرتد وي دا خو بیا څه کېږي واجب القتل دي او که مرتد دي بیا ولې واجب القتل دي بیا خو دلته کې یهودیان هم ګرځي عیسایان هم ګرځي هغه وجه نشته دلته کې دنیا یهودیان عیسایان دي هندوان دي سیکان دي په دې ملک کې اوسېږي هغې وجل خو منه دي دا یو جنجال جوړ او زموږ یو ډېر مولا و هغه پکې مولا واستو نوم د تناج یو غټ مولا پکې مولا واستو هغه وایي دا مرتدین دی او که مرتدین دی دا یو غټ جنجال جوړ شو خدایه پاکه مولانا ځان پوهېږه ما تاسو ته پرون ویلي چې کوم د اصل نه مسلمان دی او دی قادیانی شو یا پرویز دی څه شو مرتد شو لیکن چې کوم پلان به لیکه قادیانه دې څه دی راکړه نو دا به نه وایي چې سزا یې مفسر د مرتد دپاره ده چې کوم سړی سب د پیغمبر کوي کوم سړی هغه د پیغمبر په حد تک کوي هغه واجب القتل دی یوازې دا خبره نه ده چې کوم سړی مرتد شو دا واجب القتل دی دا نور دی نه دی بلکې محققینو لیکلي دور مختار وغیره وګوره چې که یو سړی د اسلام نه مرتد شو مسلمان او مرتد شو نو دې کې توبه وباسي نو واپس مسلمانېږي خو چې کوم انسان په سب د رسول الله مبارک نه سب د نبي د وجې نه مرتد شو دې په توبه واپس مسلمانېږي دا دومره خطرناک دی نو محض دا خبره چې د پیغمبر نه پس بل نبی مني او بل پیغمبر مني دا کفر دی دا سبب دی د قتل البته یو خبره ده که ته وایې چې هندو او یا دلته سیکان اوسېږي هغوی ځان من حیث الذمي مني هغوی ځان په اقلیت کې مني چې موږ ذمیان یو قادیاني ځان په اقلیت کې نه مني ځان د مسلمان وایي هغوی ځان د غیر مسلم وایي خپل نوم ځان لیکي یهود
عیسایان سکان هندوان دیوی د مسلمان فرق ده هذا هو الفرق بيننا لكن ده شيء وجه انفرادي ده بس انفرادي ده كني يعني التحقيق ده شيء كونه جو سړی بقادیانی دي تکابل او یو مرته غریبو ته بلا اسای لنکا اس به سال جاو سره یو مزدور والا او بل یو ورته جو پیغمبر بیرته کړه اپا تا ولګي ټول اګم شه هغه څه پتا نه واسه پوسټر لګیدل هغه ته پتا نه و پوسټر لاله کې دې صفه او دې توحید په پلان کې د خلک خبرې ته هغه دړیا کوي څو نقصان پیدا څو نقصان پاکستان کوشش کوي چې دوی دغه نو باسي پی ډی ایف وته وي څه وته وي هغه خپل لیست وته تاسو وایي ها لیکس په دې په خپل لیست کې پروت دی کوشش کوي دا کو بس دې سره بیا د اختیارو خبره را مساعده شوه چې نه کړل دې شرګر پاکستان دې باندې په باندې ورسره یو سازش دی باندې کړه نو سبب دا چې جنجال په جوړ یو سړی مسلمان دی دا خبره دې کې واچو څنګه دا یو سړی د پیغمبر حتی کې دا نه بس بل نبی ګڼي دا ډېر جوړم دی دا هم جوړم دی چې یو سړی په دې وصف موصوف دی او ته په الزام لګوي دا نه خطرناک جوړم دی نو دا تحقیق نشي کوي تحقیق وسو کوي دا وقاصي کوي دا بادشاہ کوي دا نشي دا خو سبا یو راپاسي به یو وایي او څه به وایي دا قاعده نه مې کې غریب دي بل راپاسي بل وایي تر پیغمبر تاسو پکا کاندل کړی دي مې نه وی کړی ځاني به سره وایي نو کدا سلسله دې روانه کړه چې بس څوک داوی دی واجنه نو دا نن سبا دا ورته فساد وي د خلکو یو بل سره ذاتی رواني د پټی رواني وي د ذات روانه وي یو بل بولی او باندې ودا او څارو دې ځکه واه په ارو کې پیدا کولې د دې مکه پیغمبر ته کاندل حالانکه خبر بني خبر تمام خبر ورسيده دا قبول احتياط غواړي مولانا صاحب دور پسې شه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن وائل قال حدثنا شيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسعد بن حليب هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخوارج شيئا قال سمعته يقول وهو بيدين ولا نرى اشاره کړه نه هم بوله سړیم بوله او اشاره کړه يخرج منهم قوم يقرؤون القران رات اشاره وکړه شابه لا يجامل ضرائبهم يمرقون بالنساء ورقصهم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقول النبي تعالى دعوهم يوم الاسلام لا جاء قبل الاسلام نہیں گئے فقط غٹ میں استاد دے حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما شابه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقول النبي تعالى دعوهم واحدة باب ما جاء في المتأولين اول الوجود اوي يو كلام تقبل ظاهر نقل الكلام من الظاهر الى الباطن يو نقل تعبير كده تعبير ظاهر کے مرادی من ترک صلاة متعمدا فقد كفر عثمان اللغوي معنى موضوع له څه شي دی لکه مطلب دا نه ویلي چې اتفاق معنی مصطلحات نه دي لغوي ولا نه نو اصطلاحي پر معنی کفر دی کتاب ایمان نو دغه دې کې مطلب تعبیر نو مولانا څه ته ځان کوی کا دوه قسمه تعبیر دي یو هغه تعبیر دی چې هغه د نصوص خلاف تعبیر دی د نصوص ظاهره او خلاف تعبیر دی هغه سره تکذیب د نصوص راځي ته خو زندقه ده لکه جنت د دنیا خوشحالي ده او د نار د دنیا غمونه اخلي ته خو سخته زندقه ته خو د نصوص نه چې د ټول قرآن نه انکار مثال پتاو یا دغه انکار کوي دا صراط پولیس صراط یا د میزان نه انکار کوي خو ثابت دی په نصوص باندې او صریح روایت دی او یو هغه تعویل دی چې هغه د تطبیق د نصوص لپاره دی اما مطلوب دی دا کومه خدای دې چې اختیاري مقصد څه دی بلان مثال تاسو له خود بچي مثالونه درکوم چې تاسو به کوئ لکه ډاکټر راغی او تاسو وایي چې دا دارو خورا بلډ پريشر باندې بالکل کنټرول دي اس فکر ما کا اوس ته بر ډاکټر په دې قول کې خامخا تعویل کې پرونو بینه عمل کې تب لازم ہے کہ دې سره پرې مال کې رضان ساتل ضروری دي دې سره پرې پړو رضان ساتل ضروری دي دې سره پرې ورزش کول ضروری دي
دې سره لږ خوراک کول ضروري دي. ګوره دا پکې خامخا راوړي دا تقیید دی مطلق پکې دا ډاکټر قول خو مطلق دی نو تقیید نه چا پکې دا مطلق پکې نو څه پکې په دې پکې چې ډاکټر بل دی کې ویلي دي دې ډاکټر په نوم به د دې چې مالګه باندې نو چې زه د ډاکټر په قول کې کوم چې دا عرف د وجه نه نو دا قسم مولانا صاحب مثال دا دی چې دا د دنیا یو رواج دی چې خلک مفردات ذکر کوي او مرکبات کم ذکر کوي. که خبره د مرکباتو شوه ټوله نو په یو وخت کې په پیغمبر صرف ټول ذکر کوي. دا خو یو جزء ذکر کوي بل ته بل جزء ذکر کوي. ګوره یو ورلا نو هغه ته وایي چې دغه دې دا څه ورته ویل کېږي کوم یو شی افضل دی ایمان بل ځای کې راغی کوم شی افضل دی نو هغه ته وایي جهاد فی سبیل بل ځای کې بل راغی کوم یو افضل دی بر والده نو ته وایي دا درو آیا دا څه څه وکړي نو دا اوس حکیم دی هغه ته یو شی ضرورت او بل ته بل شی ضرورت او بل ته بل شی ضرورت نو خامخا به دا تعبیر کومه دا تعبیر وکومه چې دا اختلاف د اجوبه بنا دي په اختلاف د احوال صحیح یا وایي بدا اضافي په نسبت سره ټول ته دا یو د ایمان په نسبت سره بعض ته دا خو مولانا کلام عربي دی د فصاحت او بلاغت نه ده انا دې اشاره خطا شوی دی دا د فصاحت او بلاغت نه ده نو بعض تعبیرونه مولانا صاحب مقصود دي کلام عربي په موقوف دي بعض تعبیر مقصود دي فصاحت او بلاغت په موقوف دي خیر کلام ما قل ودل بعض تعبیر دي هغه مقصود دي یو کلام برو عبارت النحو به یو مسله او واسطه اشاره النحو به بل مسله او واسطه دلالت النحو لا تقول لهما اف ولا تنهرهما قران اف دي ضرب نه معنا نه ده لا نقول القران مطلق عام کې مقيد مطلق خپل اطلاق باندې هو بل شيء لا تقول لهما اف ولا تنهرهما او په بل ما ذکر به خیر عقل وته خیر کرتا ہے عقل وته نه دی بوډاره دی په اوف نه پويږي نو اوف وته مو آیا دی بوډاره دی پر اډو نه پويږي اډلې پکوا دله ضربه ورکا دا بغیر د ضربې نه پويږي نه او قران ویلي لا تقول لهما اوف ولا تنهرهما او ورن مکوا دا په دې نه باندې کړی اوس پاتې کې اوسه په پالي بلا مخابيسا څه دی وکړه قرآن د ډیرو نصوص له انکار وکړه احسنو له انکار وکړه دا په ورګه دا په احسان نه دی الوالدين احسانا سره وسکه د ډیرو نصوص له انکار وکړه دیو جن دلالت النحو والزمان دا د بلاغت نه خلا چې اوف کې لګ آزاد نو معنا دی نو په ضربه کې په شتم کې ډیر ازیدا په طریقه ولا اوس کې شاعر د تکدا وی لا تقل لهما اف ولا تضربهما ولا تنهرهما ولا فلان ولا 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 نو ما په خیال کې تو باندې بدل نه کیږي تو باندې بدل نه کیږي دا نه کیږي بیا به ولا تضربهما بالسيف ولا تضربهما بالخشب ولا تضربهما باليد ولا تضربهما بالوجه ولا تضربهما مستوى کې وسره یو جلدی ذکر کې پینځه پاڼه خو دې نه کیږي نو دی وخت چې موږ کوم تعبیرات کوو دا مطلوب دي مولانا صاحب دا د فصاحت نه خلا دا نه چې دا تعبیر خلاف ظاهر دی نه دا خلاف ظاهر د فصاحت او بلاغت نه تاسو اشعار ته په شعر کې څومره غټو جملو ته اشاره کوي وایي کنه یو شعر هغه ته خلک فصیح بلې وایي کنه دغه څومره اشاره وي څومره کنایات وي څومره تنبیهات وي پکې څومره توضیح وي پکې څومره استعاری وي پکې څومره کنایي وي پکې نو دا کنایي ته مطلب نه وي چې شاعر خطا شوی دا شاعر نه کوي دا هغه فصاحت دلیل کوي دا څنګه اشاره کله بعد الفاظ مختصر ذکر کی بعد یو ذکر کی مراد یې په دا شاعر فصاحت بلاغت دی دا کلام عربي حسن دی مولانا صاحب دا باندې چې خلک مدارک تعبیرات بلکې دا حسن دی حسن دا کلام عربي څه دی لکه واسال القريه کلیه تاسو اوس کله ویلې چې واسال اهل القريه نو هغه مو هم کوم باندې تاسو وای مو هم کاو چې سوال تاسو کا نو واسال القريه کله الله ذکر کې اشاره دې کرے چې د دې کلی د دیوالونو څخه چې د هر فرد د په خبر وړي تمام مبالغه وکړه
مسائل نوعي سړی خو څه کوي چې د سارون هم تپوس وکړه دلته ویو که ژبې ده څومره غټه مبالغه پکې ده نو دې کې مولانا صاحب دا حسن پیدا کوي څه پیدا کوي دا نه چې شارع خطا شوی دی موږ یې ورته ټیک کوو دا ستاسو ذهن ته به اکثر د بعضې خلکو دا خبره ده چې دا شارع خطا دی نو موږ له خبره جوړو ټیک کوو وایه دا شارع دلته کې غلطي کړې ده نو موږ خبره وله جوړو دا شارع پوهېدلی دی نو موږ خبره وله جوړو دا صحابي خطا شوی دی د شارع په کلام نه دی پوه شوی نو موږ تعویل پکې کوو دا وروسته راوي خطا شوی دی نو دا نه دی پوه شوی نو موږ تعویل پکې کوو نه دا اصل شارع ویلي دا حسن د کلام دی دا فصاحت د کلام دی دا بلاغت د کلام دا خو یوازې هغې کې پښتو کې هم دي زما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ اوس به انشاءالله تاسو ذهن خبره پوره نشي اوس مخکې لاړ شوه وقال الناس حدثني يونس بن کمزوري ذهن تعویل کوي تعویل خدای کوي تعویل پیغمبر نو ما ته کولې دي تعویل قرآن ما ته کولې دي تعویل نه کوم تعویل خو د کلام حسن دی تعویل خو د کلام خوبصورتي ده زه پوه شئ په خبره ذهن واضح ته خبره ده مخکې لاړ شوه قال اخبرني عمر بن زبير ان المسور بن مخرج وعبد الرحمن بن عبد القاري اخبره انه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت لقراءته بينها ويقرا على حروف كثيره لم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فكنت وصابر وفي الصلاه ما تزرته حتى سلم فلما سلم لببته بردائي وبردائي فقلت من اقرا ما تقول ده مقصد ده چې هشام ته کاذب بس دا خبره ده چې غاړه کې ورته صادر اچي نو ته څه وې کاذب ورته وي چې دروغ وي او په خپلې مو ورته وي مخکې نه اوس براشي در شابه قال اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرانيها رسول الله قال خذ الكذب دروغ انا کې هغه پیغمبر خود لري او دې وی کذب تا شابه سي فوالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرني هذه السوره التي سمعت تقراها فقال يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعت هذا يقرا سوره القران على حروف لم تقرنيها وان اقرأني سوره القران قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله يا عمر اقرا يا هشام فقرا عليه قراءه التي سمعته يقراها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وجدت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا يا عمر فقرات وقال هكذا وجدت ثم قال ان هذا القران وجد على سوره حروف هذا رسول الله مبارك عمر صدا ولا دا ترا کنه چې هر کله تکذیب وکړ انا کې هغه وته چې ما ته پیغمبر خودلې دي بدلو او هغه کې ولا پړې واجو به ځایا نو پیغمبر مبارک حضرت عمر ته ولې سزا ورنکړه نو به شي په خبره باید عمر ته سزا ورکړو چې دا ما خو ته هغه کې ساده بدلا شو نه کاذب په وته نه وي چې دا نه اوریدلو نو ما له تاسو کو چې هغه مې دا اوریدل نو دا ټیک غلط هغه ته به ویلي چې هغه ته وایي چې ما ولې بس سکوت به کړ دا یا کنه اسمانه ولې تاسو کړو قال کی ساده ولا چې دومره زور ولې چې کذب ته ولې وي تر ساده پیغمبر مبارک له سزا ورنکړه ولې ورنکړه ځکه د حضرت عمر زعم دا او ذهن دا چې پیغمبر مبارک تا د دانه دی خو ته خطا شوی ته نه پوي شوی تا د پیغمبر د یو لفظ نه بل معنا غشته هاي خدای دا د پیغمبر د یو لفظ نه څه معنا غشته نو ځکه ساده دغه مؤول چې کوم وخت تعویل کوي چې کوم وخت یو انسان څه کوي تعویل کوي نو هغه د یو مقصد توجه نه د یو لفظ نه بل معنا اخلي بده یو خفیف د مناسبت شو ورپسې جماعت وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع بن ابراهيم وعن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يراد ان يثبت نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كما تظنون انما هو تنویر د پاره تنکیر واغشتو ودا بالکل ټیک معنا ده او تقلید د پاره چې لږ ظلم مخصوص وکي نو بس د وعید راځي او شارع ته کوم یو ظلم مراد وایا تنویر د تعظیم لوی ظلم چې شرک دی او قرینه په لم یلبسو دی ځکه یو التباس په یو محل کې اختلاط راځي هغه ظلم مراد دی نو د ایمان محل قلب دی دلته بل ظلم نه هغه ظلم والی چې محلي سي قلب وي هغه کفر دی نو د یو لفظ د صحابه یو مفهوم واغشته پیغمبر ترې بل مفهوم واغشته
چې د تعویل ویل کېږي. تاسو نه پوهېږئ په خبره دی ورته وایي تاسو دروغ وایئ. لیس کما تظنون ستاسو خبره په خپل ځای ټیک ده خو دلته هغه مراده نه ده دلته بله معنا مراده ده. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن رسول قال اخبرني محمود بن ربيعي قال سمعت عثمان بن مالك قال بدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين مالك بن دخشني فقال رجل منا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله منافق دی ورته وي هغه ته ولې مولانا صاحب او منافق خو کافر وي او کافر وي لیکن دا هغه څه تعویل کوي ولې منافق وي ځکه دې د منافقینو سره ناسته لرله په دې نسبت ورته منافق وي یا په دې نسبت ورته منافق وي چې صفت د منافقینو د پیغمبر راغلی دی نه راځي زموږ قوم ته لیکن پیغمبر مبارک وي چې او الله د وجه نه دی کلمه سوچه مسلمان دی هغه له سزا ورنکړه او ویلو چا چې ورته منافق وي هغه ته سزا ورنکړه زه مؤول ورپسې جماعت الا تقولوا يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى قال فانه لا يوافي عبد يوم القيامه به الا حرم الله عليه النار. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بوان الحسين بن بلال قال تنازع ابو عبد الرحمن وحبان ناطريته فقال ابو عبد الرحمن حبان البدن كل الذي جرى صاحب هذا الدماء ما توي ماتا علم دې د اغسل جستاس مرګري حضرت علي په وینو په یوړ باندې جری کړی دی ما علم دی يعني علي هذه قال ما هو لا أبا لك قال المرشد سبع قال شيء سمعته يقول قال سبعي فعسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وابو مرسل الذي آخر كسرة دي مولانا سيبو شيء دغالي دا بدريين متعلقة لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنفقا نو علي بدري نو الله د بدرین متعلق اعلان کوي چې زموږ خوښه یې کوي ما بخلي نو دې ټکی علي په وینو ته دروازه وجري کړی چې ارسلتم قوم با بس اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم بس ما بخدای ورخي دې سیز راول کړی دی اوس نام یو تعویل دی مولانا صاحب خدا دا بعید تعویل دی دا یو تعویل دی خدا کوم یو تعویل دی دا بعید تعویل دی اعملوا ما شئتم غفرت لكم کې واته چې د نماز کې نه ویلې دي هغه په ګناه ډاډول نه دي هغه ما خبره کړې ده ته مکه دوباره ته نه معاقب درې کاري درې وجه به ته ویلې وي دور پسې ښه وكلنا بارد وقال تدعو حتى تدور وتحاج قال موسى هكذا قال محمد بين فيها امرأة مع صاحبة من حاطب النبي بدأ بين المشركين فاتوني بها وانطلقنا على فراسنا حتى ضربنا حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيرنا بغيرنا وقد كان كتبنا اهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا للكتاب الذي معك قال ما معي كتاب فأنفنا به بغيرنا مبتغين في غانا فما وجدنا شيئا فقال صاحبنا ما نرى معها كتاب قال فقلت لقد علمنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمانيون والذي يحرم به لتخرجن الكتاب لو تجدنك فحجز حجزتها وهي محجزة بك سيد حجز صاحبنا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله ورسوله المؤمنين دعني فاضرب عنقه بلعت اختتام لاضرب عنقه كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما احبك انا ما صنعت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا كل مؤمن بالله وبرسوله ولكني اردت ان تكون عند الله يتبع بها على اهلي وما تطبيق كل شيء دې دا حضرت عمر وی ما ته پرې سټي وها هغه په ګمان د کافر او په ګمان د چاو او پیغمبر مبارک وی کنه مسلمان دی د پیغمبر نه په امر کې تعویل وکړه او هغه تعویل په خپل هغه ذکر کړی دی چې ما په مکه کې څو شتله چې ما د اهل او د عیال حفاظت وکړي دا مې په دې وجه کړی دی دا ما د کفر د وجه نه دی کړی د خپل بچو او د ما د حفاظت لپاره مې کړی دی شابه وليس من اصحابك احد الا له هنالك من قومه ويدعو الله بعنانه وبعد قال صدق فلا تقول له الا خير قال فهذا عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الله ورسوله منا دعني بدل وعنبه قال وليس من اهل بدر وما يدرك ان الله يطلع عليه فقال يعمل ما شئت فقد اوجبت لكم الجنه ګناه تقریر نه چې ګناهونه کوي اعملوا ما شئتم دا تکبا تاسو ته یو مثال درکړم یو دوی نه پلار خوشاله شي بچي چې تاسو ته ډیر پاس کې تا نه زه خپګې کوم نه خوشاله هغه دا وخت نه چې پلان وسه پیړې وایي دا یو تکریم دی یو اعزاز دی ورپسې شاه فقال قطعنا وقال الله ورسوله وقال ابو بالله خاطنا صح ولكن كذا قال ابو عمر حاج قال ابو عمر او څوک روزه حاج وای دا تصحیح دی دا یو ډېر دی روزه ښه او شیم ښه او یو دا ټیک دی بس په مولانا
اقرا وداخل الجراندي دا يو يو